أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. سورة طه 41 نمبر آیات ہے. په دې 41 نمبر آیات کې موسی علیہ السلام ته الله تعالی خبرداري ورکړي چې د نبوت لپاره ماته انتخاب کړی استاد ذمہواریان چې کومې دي هغه ذکر کیږي چې د ذمہواری به سنبال کړي. الله تعالی فرمایي واستنعتک او ما ته ورکړی ته انتخاب کړی لنفسي د خپل ځان لپاره، یعنی خپل دین د نشر اشاعت لپاره د نبوت لپاره مې ته انتخاب کړی. اذهب تلاش انت تو و اخوک استار ورحم بی آیات زما پناه خسره ولا تنیا او تاسو سستی مکوي فی ذکر زما په یاد اولو کې. ذکر نه مراد یا عام ذکر ده چې کوم عام خلک کوي، چې کله دعوت لارې ته ودلې نو ذکر به مسلسل کوي د الله تعالی مرسته در سره او د دشمن زور او روب چې کوم دی به خود باندې کمیږي د سره. او ځینې علماء راي دا ده چې ذکرې د الله تعالی د یادولو مراد د الله تعالی دین بیانول دي. بیا به داسې معنا چې ولا تنیا تاسو سستی مکوئ فی ذکرې په بیانولو د دین زما کې، یعنی دین صفا واضح کوي خلکو ته. نو الله تعالی موسی علیه السلام مخاطب کړي چې تلاړ شي خپل ورور ځان سره بوځه. ورور هم د ټیم کې پیغمبر وو لیکن د ټیم سره موجود نه غایب، نو هغه په غایب سره ذکر کړي چې تلاړ شه او سره ور دی لاړ شي او دغه معجزې ځان سره وی سي د پیغمبري د ثبوت لپاره. او زمانه دې په بیانولو کې یا زما په ذکر کې سستی مکوي، نو بس تاسو باندې تعالی خامخا کامیابی. اذهب لاړ شي الی فرعون ته انه طغى یقینا دا سرکشه شوی دی. سرکشي د فرعون واضح ده چې هغه هم کافرو د مخکینه سره دینه د خدای داوی هم وکړله او د بنی اسرائیل باندې ظلمونو زیاتو آغاز یې هم وکړو. د ماشومانو علالول هم د شروع کړل چې دا ټول سرکشي انتها او سخت ظلم. فقولا ورته وایي له هغه ته قولا لینا وینا نرمه، یعنی د سړی کارونه ډېر غلط سړی دی، خو صفا ورته مه وایي چې دومره غلطي غټ کافري، بلکې ویناو ته نرمه وکړي، الفاظو ته مهذب استعمال کړي. لعله يتذكر دې دپاره چې نصیحت قبول کړي او یخشى ید الله نو یریږي، یعنی هغه به داسې چې د دین هغه اهمیت او فضیلت به ډډه کوشي نو په خپله باندې د دین نه متاثر شي، او که د دین نه په ظاهرو نه متاثره نه شو نو بیا به د الله تعالی د عذابونو نه به ویریږي. دغه طریقه باندې به ایمان راوړي، نو په وینا کې بس نرمي وکړي. دې نه معلومه شوه چې مبلغین حضرات به مهذب الفاظ استعمالوي. هر چا ته به که څوک ډېر غلط هم وي نو هغه ته به داسې نه وایي چې ته داسې رسي، او په صفا الفاظو کې به هغې به غیر مهذب الفاظو کې به هغې ته ګوته نه رسي چې ته رسي. دعوت لاره دا ده چې نرم الفاظ، مهذب الفاظ، اخلاقیات برابر، نو بیا دعوت چې کوم دی دا به سرانداز کېږي. او که ته مسلسل د مزاحمت سره مخامخ کېدل شروع کړي نو مزاحمت او دعوت به دواړه یو بل سره بیا تصل پیدا کیږي او دعوت مخکې نه چلول کېږي، بیا رکاوټونه سیوا کېږي. نو الله تعالی د موسی علیه السلام ته الله تعالی طریقه د دعوت ښیي چې کله فرعون سره مخامخ شوي بقولا له قولا لینا، تاسو ووایئ هغه ته وینا نرمه مهذبه وینا، دې دپاره چې خبرې ته غوږ کېږدي او د الله تعالی د عذاب نه ویریږي. قال دې دواړو وویل ربنا ای رب زمونږ اننا یقینا مونږه نخاف یریبو ان یفرط علینا او یطغى چې دا به زیاتې وکړي زمونږ سره او یا به سرکشي وکړي. ان یفرط فرد چې کوم دی فرد مصدر راځي، د دې مطلب دا دی چې دا سړی مستریبونه زمونږ خبرې ته غوږ هم کښېنوي، ځکه په خپله د خدایي دعوه کړله موږ د یو خدای تعالی د دین خبره کوو نو دا کله دې مني، دومره مغروره متکبره ظالم وحشي هغه به کېدای شي موږ ته غوږ هم کښېنوي. او یا به داسې کوي چې او یطغى یا به سرکشي کوي، غوږ به کېږدي خبره به واوري، خو چې کله خبره پوره واوري نو د هغې خبرې دپاره به جوابونه تیاروي بیا او سازش به تیاروي، منصوبې به جوړوي.
نو در ان یدغا مفهوم دی یا بر سره به د وګ نه دی یا وګ دی خدای نه بعد به ظلم تلاسا چي نو د دوړو ول چې موږ یریږو ان یفرط علینا جزاتی به کې موږ سره وګ بکې نه دی او ایت غیا به سرکشي وږي ورسد اوریدل نه په ظلم او وحشت سره قال الله تعالی ورته وی لا تخافا دوړه یریږي ما انني یقینا ز معكم استاو سریم یعنی زما امداد تاسو سره یو ملګری دی اسمع ز اورم و اراوینم تاسو او دشمن دوړو احوال زینم او اورم او تاسو مرسته کوم تاسو به سینه پاتې کیږي فاتياه تاسو لاړ شي هغه ته فقولا ورته وای ان رسول ربک یقینا من پیغمبران دربستایو فارسل معنا بني اسرائيل ولګ زمون سره بني اسرائيل مسره رخصت ولا تعذبهم عذاب ورته ورکوا براون داولنه دعوت چې کوم دی هغه د خبرې وجدل دلانه ویریږي یو خدای تعالی ومنه او دویم دعوت د خبرې وجه د بني اسرائيل د لګلو د غزانه د آزادولو خبره و ځکه چې بني اسرائيل نسلن د موحدین او د موسی عليه السلام تابعو په دې ټیم کې د دې وړاندې د یوسف عليه السلام په تعلیماتو باندې دوی عمل عقیده و لیکن پیراون اول د دې په منځ کې پر قواریت پیدا کو چې دا مضمون مخکې در شوی د خارجنګي سره مخامخ او د خارجنګي نه وروسته په دې باندې سخت ظلم شروع وحشت به شروع دوی دومره ویراول چې بالکل د خپل حق او د خپل دین او د خپل ازادۍ غنوم یې خستې نه شبیا ویریدل طبقات ابن سعد د دې تاریخ نقل کړی دی چې پیراون اول ځل باندې چې کله حکومت ته ځان ورساو نو کله به د غوا عبادت کاو کله به د نور عبادت کاو داسې لارې معلومه نه کله به د هر سره بغاوت وکړو کله چې حکومت کې مضبوط شو اول نمبر د قوم پرستی په نوم باندې د ځان رسولې دی او د قوم پرستی په نوم باندې د ځان مضبوط کړی دی نو څومره د دغه خاندان چې قبطیان هغه غټ عہدو باندې ورته کړ او دوی له دې یو حیثیت ورکړي چې بس قبطی کې بنا حق باندې چا بری تاسو نشه کولای چې زیاتې وکړي نو قبطی خاندان او قوم سره غون ودرېد داغه د روس د بنی اسرائیل سره د سکار وکړي چې ټولې په دوی کې پر قواعد یې واچو څه خارجنګي سره مخامخ په یو بل بدګمانه کړل او دغه طریقه باندې خارجنګي کې دوی اخته شو نو اگر چې دوی ډیر زیات خو دومره زیات تعداد باوجود دوی دغه لګو پر قبطیانو د ازادي حاصلولې نشو ځکه چې منځ کې اتفاق نو کله چې اتفاق نه نو د بی اتفاقۍ سره بوزدلی لازم شي دی دوی باندې بوزدلی غالب شوله چې کله بوزدلی غالب شو نو هغه بیا دغه ظالم مخکې د ودرېدلو قابل پاتې نشو بیا چې کله بنی اسرائیل د اتفاق د خلاص د پر قواعد سره مخامخ کړو نو باغې باندې حکومت کول ډېر آسان شو پیراور غوښتل چې د خدای اعلان وکړي نو دغه د پاره خپل وزیر راوغوښت حامان سره مشوره وکړه چې لمه غواړي چې د خدای اعلان وکړي ځکه د خلک ډېر قدر او احترام کوي او مصر د یو ټیم کې غټه ترقیم کړل خلک زمانه ډېر متاثر دي دلته کې ما د نهرو ایجاد وکړو باغونه ډیمونه جوړول دا کارونه ما دلته کې شروع کړی دي هغه زمانہ کې پیراوان په زمانہ کې مصر د ټول زمانه په ټول دنیا کې زیات ترقی یافته ملک ترقی کړی و په ظاهري اسبابو کې او دغه زمانہ کې خخت په خول شو د ایجاد شول بلډینګان لار باندې چتونه جوړول دا ایجاد شو دا ولنه سړی د حکومت کې دا سيزونه جوړ شو نو پیراون وزیر ته مشوره ورکړه چې دا اعلان ونکړي اعلان څنګه ونکړي چې بنی اسرائیل اگر چې په حال تاسو غلامان کړي دي لیکن بده کې د یوسف علی السلام تعلیمات لازم پزېشتا علما پکې موجود دي او د اوسه نور یې برداشت کړی یو کدا اعلان وکړي نو کېدای شي سنگین د جهاد اعلان پکې وشي نو حامان او د مشوره ورکړه چې بیا به ملک به د جنگ شکار شي بیا ستاسو حکومت ناکام کیږي او د دومره سمره گزارش بنی اسرائیل کله دومره گزاره به تم وکړه خدای اعلان وکړ بیا یو وخت چې بیا خپل وزیر ته ویل چې را د اعلان کوم د خدای د اعلان استکو مخالفین به نه مشکله ده هغه ورته طریقه خو د اعلان کې نو طریقه دا ده چې اول ځان له ادارې جوړې طالبي ادارې جوړې هغه کې د وړو ماشومانو ذهنونه ځان طرف ته واړو چې په وړکواله کې دغه په ذهنونو کې د پیراون لویواله کوشش هغه د پاره د مدرسین پیدا کړ استادان پیدا کړ چې د وړکواله دغه ځوانانو دغه
ماشومان په ذهنونو کې د فرعون هغه لوی هیبت پیدا شي نو چې کله دغه ځوانان بیا غټ شي عہدو ته ورسیږي او دا په غټو غټو عہدو باندې برتی شي نو چې تر خدای اعلان کوي نو هغه په ذهنونو کې مخکې رسارو موجودي نو ډایرکټ به وایي چې دا ټیک خبره ده به چې دغه خلک دغه اکثریت په حکومت کې موجودي نو کتر خدای اعلان وکړي ځنې خلک مخالفت هم کوي نو زیات خلک بری طرفداري نو بیا به د سیګار وکړي چې په دغه طرفدارو خلکو به د مخالفین ونیسي او بس څوک به وحشت سره ووجني چې دومره وحشت او ظلم سره چې باقي خلک باقي باندې ویریږي بیا څوک د مذهب او د اسلام لار د نوم وانخلي او ځنې خلک به داسې ورکړي چې بیخي پته ونه لګي په دې طریقه باندې د تعلیمي اداره جوړه کړله هغې کې به ژبې زده کېدې لیکل لوستل هنرونه پکې زده کېدل دا ټیلري انګاري او دا شان نور هنرونه چې کوم د دنیایي هنرونه دا پکې زده کېدل او د دې هنرونو سره سم دا سبقونه به روان چې فرعون په دنیا کې لوی سړی دی پوه سړی دی او د مقابل سړی په دنیا کې شته دی او د ذهن داسې دی او ذهن یې هغسې دی او داسې دی او داسې دی په دې کې تقریبا 10 کاله یا زیات څه کلونه تېر شو او ډېر ماشومان د دوی د ادارو نه فارغ شو چې اکثریت به کې هم د دوی د قوم او د خاندان خلک دا غیر بعد فرعون اعلان وکړ چې تاسو رابیا او چې کله اعلان وکړ نو بنی اسرائیل کې چې کوم علما او د یوسف علی السلام په تعلیمات او دغه د کتابونو درسونه ورکول هغه پوري ول چې فرعون لوی کو پر تلاش واچ ته دې نه بل غټ کافر دنیا کې دی نشي دا لوی ظالم وحشي دی او چې دا خبرې بالکل تسلیم نه کوي ظلم حکومت مخکې نه ظالمانه او خو وځي کومه د خدای اعلان کړی دی دا ډیر زیاتې دی بیخي د منلو قابل نه دی بس دی اعلان جاری کړي چې کوم علماء دا خبره کړله دا د حکومت نه باغیان دي او دوی قانون او ارث بلاس کې واخیستل دوی دی گرفتار شي دا گرفتار شو او ډېر په وحشت سره دا خلک اوج شهید او ځینې داسې جنونو کې لاړل چې بیا واپس د هغوی د ژوند احوال معلوم نشو باقي خلکو چې دا کیسې واورېدله چې د فرعون مخالفت څوک کوي نو دا سزاګانې ورته میلاوېږي بیخونه به ټکوالی کېږي نو بس باقي خلک سخت ویرېد او د هغې نه بعد د درسونو آغاز هم ختم شو د یری د هیبت تلاسه تعلیمات ختم شو بیا په دې کې 15 کاله بیا تېر شو فرعون په خپلو ادارو سره معلومات وکړل چې د درسونو څه صورت حال دی او دغه شان د کې زما د هیبت څه صورت حال دی اوس یو خدای منو کې شته او که نشته دی او ګوشتې د هغې جرأت څومره دی ادارو خبر ورکړه چې تقریبا د نش برابر دی نو چې کله د نش برابر اطلاع دې ته میلاو شوله نو دوباره چې کوم فرعون کوم اعلان وکړ نو بدې کې ویل چې انا ربکم الاعلى تاسو چت غټ خدای زیم اول صرف خدای ویلې غټ کې اوس نه ویلې چې خلکو کې اشتباه پیدا شي چې فرعون د خدای قایل له خدای دی لیکن دا کچې خدای دی غټ خدای بل دی خو دوباره چې د مخالفت سوکې نو بیا ویل انا ربکم الاعلى اوس غټ خدای او د غټ خدای نه بعد چې اندازه ولګول هیڅ مخالفین پیدا نشو خاموشي بس دا غیر بعد چې کوم دی نو فرعون خپل ظلم ته نورم لاسونه وګد کړل چې په دې ټیم کې د موسی علیه السلام انقلاب شروع شو نو بنی اسرائیل چې کله موسی علیه السلام انقلاب شروع شو اولنې دعوت فرعون ته توحید ورکړ او توحید دعوت او پیغام ورته دا و چې توحید دعوت ورته ورکړ او توحید دعوت نو وروسته کوي ما نه هم کوي نه ما نه هم بیا ورته دویمه خبره وکړه چې بنی اسرائیل زموږ سره ولېږه اصل کې بنی اسرائیل جو دا مصر باشنده خلک نه وری هیڅ بنیادی خلک نه نو دوی اصل کې به خارجه په نوم باندې الته کې ژوند تیر اوج د خارجه دی وطني خلک نه دي نور خلک دي او په دغه ټکي باندې باندې سره ډېر ظلمونه کېدل دوی بنیادی خلک دي اصل کې د عراق اوسېدونکي بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد او یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نسل دی د عراق اوسېدونکي دی بیا د هجرت کړی دی مکې معظمې ته راغلی هلته کې ژوند تېراو په دې طریقه باندې په د یوسف علیه په یوه زمانه کې دوی بیا واپس عراق ته منتقل شوي دي او بیا عراق خپل آبادۍ جوړې کړي دي هلته بېرته ډېر شوي دي هغه زمانه کې چې بیا په عراق اسلامي نظام او اسلامي ریاست قایم شوی بیا هغه ځای نه چې کله په عراق کې د یعقوب علیه السلام په زمانه کې چې یعقوب علیه السلام کله پیغمبر او اخیرنی عمر کې او دا هغه وروڼه چې کوم دی د یعقوب علیه السلام زامن او یوسف علیه السلام کوی ته واچو او بیا قافلې ویوړ مصر ته په مصر کې الله تعالی یوسف علیه السلام ته حکومت ورکړ حکمران شو او په نور وطنونو کې قات شروع شو نو په هغه زمانه کې بیا بنی اسرائیل د عراق نه منتقل شو مصر ته لاړ او مصر کې اوسېدل چې په دې حد پورې چې فرعونیان باقي باندې قابض شو مصر باندې
او دوی د خارجه باندې په دې باندې ظلمونه زیاتی کول. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې بس بنی اسرائیل ما سره ولېږه چې دا وطن تاسو د پریدو واپس خپل علاقې ته لاړ شو. ولا تعذبهم او دې عذابونه مور کا وجدوی دي غلامان کړي دي او نارینه الکان تی لاله بزنانه خپل خدمتونه کې. قد جئناک بآیه من ربک یقینا موږ راوړي د لوی نه خطا ته د طرف در خپلنا او د نخې نه مراد هغه معجزات چې موږ پیغمبران یو که زموږ پیغمبري ته نه منې نو موږ سره د هغې باندې دلایل شته معجزې لرو. الله تعالی معجزې را کړي دي. والسلام علی من اتبع الهدى او سلامتیا دی په هغه چا باندې تابعداري د هدایت وکړي. یعنی سلامتیا د عذاب نه بچ کېدل هغه چا د فاره دی چې کم کس د هدایت تابعداري وکړي مسلمان شي. او چې مسلمان نه نو هغه د الله تعالی د عذاب نه بچ کېدی نشي. هغه د هغه باندې سلامتیا د عذاب نه نشته دی. نو بده کې دغه ترغیب شدي خبره ده چې سلامتیا کې غواړی یو تاسو حق لار قبول کړئ اسلام قبول کړئ. کوم خلکو چې اسلام قبول کړل الله تعالی به د خپل عذاب نه بچ ساتي. ان قد اوحي الينا يقينا من وحي شوي د مونږ ان العذاب على من كذب وتولى يقين عذاب په هغه چا باندې راځي كذب چې نسبت د دروغ کوي د الله تعالی دین ته وتولى مخ اړې د قبل ولونه هغه باندې عذاب راځي. نو لنډه دار چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام لاړل او همدغه شان دعوت یې فرعون ته ورکړ چې الله تعالی ویل دې دعوت ولا ورکړي. فرعون ورته ویل قال فرعون ویل فمن ربكم یا موسی څوک دی رب تاسو اے موسی علیه السلام. فرعون خلکو ته مخکې نه ویل زه خدای یم رب یم او رب دا دی چې د مخلوق ضرورت په پوره کوي. نو ضرورت پوره کوم کنه خلکو له دا ډیمونه چې جوړوم او دا طریقې کارونه ولا کوم خدای رب یم کنه. نو اصل کې د یو کاریګر او د ربوبیت په منځ کې خلکو باندې ګډوډي راوستله چې کله یو سړی کاریګر دی نو دغه خلکو له کارونه کوي او څوک ربي کوم د خدای توپ صفاتونه لري هغه نو هغه د دې کاریګر په منځ کې در په منځ کې غټي فاصله دي غټ فرق دی. خود خلکو باندې ګډوډي راوستله چالاکی کوله. نو موسی علیه السلام نه تاسو وکړئ چې تاسو رب څوک دی او خلکو ته ویل چې دا ما یادې بل څوک نه یادې. قال موسی علیه السلام متول ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب زمون هغه ذات دی اعطى كل شيء خلقه چې ورکړی دی هر یو څیز د پیدایش ته هغه یعنی هر شی پیدا کړی دی. ثم هدى به د لارې خودلې د ژوند تیرولو چې خپل ضرورت پیژني او هغه ضرورت استعمالول شي دغه لارې ته هودلې د عام هدایت وي. هدایت دوه قسم دي یو عام دی چې هغه باندې هغه کافران هم داخل دي چې هغه د ژوند ضرورت پیژني او هغه شان د استعمالي او ژوند تیري او دا څنګه د حیوانات چې کوم دي هغه د خپل ژوند ضرورت پیژني د عمومي هدایت وي. ایو هدایت خاصه ده چې هغه د الله تعالی دین توفیق او باقي باندې پویدل دي. دا د مؤمنانو خاصه را بده کې کافرانو او باقي مخلوق شامل نه دي. نو موسی علیه السلام ورته وی چې زما رب هغه ذات د چې هر یو شی د پیدایش ور کړی دی پیدا کړی دی او بیا د هغې نه وروسته هر یو شی ته د ژوند تېرولو لاره ښودل چې هغې کې تمام مخلوقات شامل دي. نو دې ځکه کې فرعون چې دی نو هغه لاره ترې ورکه شوه ځکه فرعون دا خبره نه شو ثابتولی چې ګنې زه پیدا کولی شم دا ټکی یې نه شي ثابتولی. نو په دې ټکي کې دی ګډوډ شو. دغه شان فرعون دا هم نه شو ثابتولی چې ګنې مخلوق کم ژوند تېروي دا لارې ورته ما ښولي او دې باندې خو عام خلک هم پوهېدي چې دا دروغ وایي حیواناتو سره څه تعلق دی. قال نو فرعون ورته وویل فما بال القرون الاولى نو څه دی حال د پیړو مخکینو. دې ځکه کې فرعون د سخت چالاکۍ نه کار واخیست یو بله لارې اختیار کړه. د موسی علیه السلام د جواب نه بعد فرعون سره بل سوال په دغه ځای کې نه جوړېدو چې پیش کړی وي نور اعتراضات یې نه شو کولی او چې کولی نو خپه کېږېدو نو د خپل سوال پرېښودو او د هغې جواب یې پرېښودو بل ځای ته لاړو او دا یې ویل چې موسی علیه السلام ته یې ویل چې که ته وې چې څوک یو الله تعالی قایل نه وي د هغه دین نه مني نو زموږ نه وړاندې چې کوم پیړۍ تېرې شوي دي کوم خلک زموږ مشران مړه دي او دغه د غواګانو عبادت یې کړی د انوار عبادت یې کړی دی مشرکان تېر شوي دي ته هغې باره کې څه جنتي دی که جهنمي دی. اوس دې سوال کې دوه اړخه دي که موسی علیه السلام ویلې وی جنتي دی نو بیا ویلې ته خو مشرکانو ته جنتي وی نو بیا موږ کوم ځای نه قصوروار شو او که موسی علیه السلام ویلې وی چې دا خو جهنمي دی نو بیا د فرعون سره چالاکي دا وه چې خلکو ته بیا ویلې چې وګورئ ستاسې پلارونو نیکونو ته جهنمیانو ویل دا ستاسو د خاندانونو دشمن دی ستاسو د عزتونو دشمن دی تاسو درنو مشرانو ته جهنمي خلک یې ووایو نو خلک بیا راپارولې وي دغه څه عوام خلک چې تاسو مشران یې سپک یاد کړي دي
بزده کړی تاسو نو د موسی علیه السلام دشمنان ډېر شوي وي. نو په دې سوال کې د فرعون سره دغه دوه اړخونه وو چې په دې دوه اړخونو کې د فرعون فائدہ موجوده وه. قال موسی علیه السلام ورته ویل علمها عند ربي، علم د هغې زما د رب سره دی. فی کتاب په یو کتاب کې لا یزویل چې نه الله تعالی د هغې نه غافله کېږي، لا یزویل ربي چې نه غافله کېږي رب زما د هغې نه، ولا ینسى او نه تېرېږي. یا د هغوی ټول حالات به تقدیر لوح محفوظ کې لیک دي او الله ته معلوم دی، ما ته پته نشته. الله تعالی دغه لوح محفوظ نه غافله کېږي او نه تېرېږي. هلته به الله تعالی ته معلوم چې څه حالات به زینب. نو موسی علیه السلام ډېر د زیرکتیا لاره اختیار کړه چې نه ورته جنتیانو ویل نه ورته جهنمیان ویل. د دواړو کې نقصان، ظاهري نقصان او د عوامو د بغاوت او د بلوه کېدلو امکانات پکې قوي وو. بس موسی علیه السلام دغه علم الله تعالی د حواله کې چې الله ته پته ده په دغې پوهېږم نه، دغې سره مې کار نشته. لیکن د الله تعالی حکم دا دی چې یو الله به منئ، دغه دین به منئ او مخلوق ته به د خدایتوب په نظر باندې نه ګورئ او شرک به نه کوئ. بس مسله همدغسې ده. د مخکینو پېړو سره مې تعلق نشته، هغې علم الله تعالی ته حواله دی.